د ثوابه پښتنو وروڼو مرګرو د ثوابه ظلمو ځوانانو کشرانو او ګلالو بچو ټولو ناول خو ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو نن د فخر افغان باچا خان بابا او د رهبر طریق خان عبدالولی خان الله تعالی دې د دوانو درجات بلند کی تاسو نن داغي د کلیزې په حواله په دې ډېره اهمه غونډه کې شریک او شامل شوه د هر مشر شکریا ادا کوم د هر رور شکریا ادا کوم د هر زلمی شکریا ادا کوم د هر کشر شکریا ادا کوم د هر تنظیمی مرګري شکریا ادا کوم د هر کارکون شکریا ادا کوم د سالارانو شکریا ادا کوم او بالخصوص د پښتون سټوډنټ فدریشن د خپل ننګیالو د خپل ځوانانو شکریا ادا کوم زه د صوبې د تنظیم چې دلته زمان وړاندې د صوبې جنرال سیکرټري صاحب حسین شاه خان خپل خبره وکړه هغې نن ثوابې ته راغلي دي او زه به نن د کوربه حکم ادا کړم ځکه چې ثوابې زما ستاسو د شریک کور دی نو زه حسین شاه خان ته طارق خان رور ته ارسلان رور ته او موږ سره صلاح رور زموږ سابقه ایم پی صلاح الدین خان دا د صوبایي کابینې غړي دلته راغلي دي زه ورته ثوابې ته په راتګ په خیرالې ویم هرکلې ورته ویم او ډېره شکریه ادا کوم دلته کې دا خبره دوه درې ځله وشوه چې ثوابې په پاټۍ معینه ده او ثوابې په حیدر معینه ده دا هم یو حقیقت دی چې ثوابې بېشکه چې په پاټۍ معینه ده خدا هم یو حقیقت دی او ډېر واضح او ډېر ښکاره حقیقت دی چې باچا خان بابا په ثوابې مینو خان لالا میر محمد خان په ثوابې مینو خان عبدالولی خان په ثوابې مینو اعظم خان په ثوابې مینو اسفندیار خان په ثوابې مین دی حیدر هم په ثوابې مین دی او ایمل هم په ثوابې مین دی نو زه د صوبې د تنظیم شکریا ادا کوم چې مال دا موقع راکړه چې زه د ثوابې په خوره په کلیزه کې شرکت وکړم دا زما دپاره ډېر لوی عزت دی او ډېر لوی اعزاز دی او نن ستاسو د ټولو موجودګي دا زما دپاره ډېره لوی حوصله ده دلته چې زه نن راتلم نو ما په ټوله لار د صوبې د مرګرو سره د خدای بخلي حاجي رحمان الله کاکا خبرې کولې هغه زړو وختونو خبرې مې کولې چې کله ثوابې ته په لومبني ځل زه خپل نیکو خپل پلار سره راغلی وم د حاجي صاحب حجرې ته د هغې واقعه خبره مې ورته کوله او بیا چې د ګاډي نه راکوز شومه نو په ناجوړه وجود امان الله حاجي صاحب په سړک زمونږ استقبال ته ولاړو بیا چې دلته رالم نو ډېر خوشحاله شومه ځکه چې هغه یو ورور خو مې د مجبورۍ په بنیاد نن نشته الله دې کړي چې هغه هم زر مونږ ترمنځئ او ډېر زر ترمنځئ زه د امیر رحمان خبره کومه خو دلته چې رالمه نو هغه ورکوټې ماشوم چې د 100 میاشتو تصویر د هغه ما په یو بینر ولیده نو ما امیر رحمان ته وی چې امیر رحمان رور دا څوک دی ما ته وی چې دا دی رواره دی دنیا ته راغلی دی وي د 100 میاشتو دی دا مې د هغه تصویر لګولی دی نن الحمدلله د حاجي صاحب نوسۍ او د امیر رحمان زوی سمیع الرحمان په سره ټوپۍ کې او په سور واسکټ کې په دې سټیج موږ سره ناست دی او دغه شانتې دا سلسله تش د یو خاندان ته محدود نه ده د ثوابې هر کور او هر خاندان همدغه روایات برقرار ساتلي دي
د هر کور د هر خاندان چې کر نیکه په کومه لار روانو، نیکې په کومه لار روانو، پلار په کومه روانو، نن الحمدلله هغه زلمي او هغه ځوانان هم په حقه لار روان دي. زه به په دې موقع باندې د خپل یو بل مشر خصوصي شکریه ادا کړم. مخامخ ناست دی او چرې د سټیج شوق نه لري کړی، پرویز خان. پرویز لالا په دې شکریه ادا کوم. سره خواته زما د ډېر خواږه مشران ناست دي، د ټولو مشکور یم چې څومره د سپینګیري او مشران دلته ناست دي. او پرویز لالا څو ورځې مخکې راغلی و او په خدای خدمتګار او په باچا خان بابا باندې یو ډېر ښکلی لیک کړی دی. تاریخ یې په ډېر ښه انداز بیان کړی دی، حقایق یې په ډېره ښه طریقه بیان کړي دي. او پرویز لالا د دغه ستړي دپاره د باچا خان بابا د یو ادنا کارکون په حیثیت زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. ډېر مشکور یم چې کومه ستړې تاسو کړې ده. او دومره ښه کتاب هم لیکلی دی چې ما پوره نه دی ویلی، خو هغه ورځ زما مشرې زوی ما سره ناست و، نو زما مشرې زوی ما ته وی چې بابا احمد لالا راته وی چې کله ناکله د پاټۍ په سرګرمو کې حصه اله. نو ما هغه ته وی چې اکبره فی الحال وکالت د شروع کړی دی، وکالت ته توجه ورکا او کله ناکله که وخت د سړی نو وخت ورکوه. خو مې که ځان پوه یول واړې بچې نو هغه کتاب مې لاله 2 کتاب و، یو مې ځان سره وساته، یو مې هغه له ورکه مې واله اکبره بچې اول د خپل مشرانو د تاریخ نه ځان خبر کړه نو بیا به نوره خبره کوو. بهرحال تاسو ډېر انتظار کړی دی، 1-2 بجو داسې تاسو راغلی. ما ته ستاسو د انتظار هم احساس دی او د وخت کمی هم راته احساس دی. خو بعضې خبرې ډېرې ضروري دي او د دې موقع په مناسبت په هغه خبرې ضرور کول غواړي. زمانه مخکې حسین شاه خان د باچا خان بابا د سوچ، فکر، نظریې، جدوجہد په حواله تاسو سره ډېرې ژورې خبرې وکړې. باچا خان بابا چې د الله د رضا دپاره د الله د مخلوق خدمت کوم سوچ، فکر او نظریه خلکو ته بیان کړی و او په خپل یې په عمل کړو. باچا خان بابا چې د پښتون قوم او د پښتون قوم د بچو د تعلیم دپاره کوم جدوجہد کړو. باچا خان بابا چې د امن دپاره کوم ستړې کړې وه. باچا خان بابا چې د پښتنو په معاشره کې د عدم تشدد په لار کم سفر کړو. او باچا خان بابا د عدم تشدد په لار سفر وکړ او د عدم تشدد په ذریعه انګریز له شکست ورکړ او دا قوم د غلامین اخلاص کړ. هغه خبره را سره حسین شاه خان ډیره تفصیل کې وکړه. بیا د ولی خان بابا په حواله حسین شاه خان ډیره تاریخي او ډیره غرضی خبره وکړه. په دې ملک کې د آئین او د قانون د حکمرانۍ لپاره د ملک له متفقه آئین ورکولو کې د صوبو د برخې او د حق لپاره د جمهوری نظام د استحکام او مضبوطیا لپاره په دې ملک کې د امیرانو او د جابرانو خلاف د جدوجہد په حواله دا کومې مسلې او دا کومې ازمایښونه چې موږ ته مخامخ دي په دې حواله باندې چې هغه وخت کومې پیشنګوۍ او کومې خبرې زموږ مشرانو کړې وې په تاریخ کې د هغې ثاني نشته دی. لیډر تش په تقریر نه جوړیږي، لیډر تش په زنده‌باد مرده‌باد نه جوړیږي. لیډر په کردار جوړیږي، لیډر په جدوجہد جوړیږي. لیډر چې کردار والی او جدوجہدي او لیډر هغه چې ولاړ دلته وي خو نظر یې 40-50 کاله مخکې لګي، هغې ته لیډر وایي او موږ په فخر کوو چې داسې لیډر د باچا خان بابا نه پس که د پاکستان په سیمه پیدا شوی دی او په دې سیمه پیدا شوی دی بلکې بری صغیر کې پیدا شوی دی، بغیر د ولی خان بابا نه دا اعزاز بل لیډر ته نه حاصل. نو نن موږ د خپلو مشرانو په حواله په دې مجلس کې راغونډ شوي یو. خو ظاهره خبره دا ده
چې د نن خبره به هم کېږي او د نن خبره به هم کوو، ځکه چې 11 کاله داسې زمونږ په صوبه کې یو مخصوص پارټۍ ته حکومت حواله کړی شوی دی. زه به 5 بجو پورې خبره کوم، سره پاسه 5 به خبره ختموم، ځکه چې کومو خلکو د مازدیګر مونځ نه دی کړی چې هغوی د مازدیګر مونځ وکړي. نن سبا تاسو به خبرېږئ، خاص کر زمونږ په جنوبي اضلاع کې لکی مروت، بنو، ټانک، ډیر اسماعیل خان پولیس مفلوج کړی شو، پولیس مجبور کړی شو، پولیس بے بس کړی شو، پولیس تانو او پوسټونو پورې مات، دروازه د ریاست عملداري وي او د شپې د بل چا عملداري وي. وزیرستان، کرم، ممن، باجوړ، خیبر، یو ځل بیا اور لګیا دی بلیږي او موږ یې وینو چې کوم اور یو ځل د پښتون دا وجود سوځولی دی، دا هغه اور چې د پښتون وجود 40 کاله برداشت کړی دی، نن زما او ستاسو صوبه دې حالاتو سره مخامخ شوه. نو تپوس کوم زه حکومت نه، تپوس کوم هغه چا نه چې 11 کاله داسې حکومت دی چې تاسو نن ولې خاموشه یې؟ تاسو نن د دې قام د پاره ولې نه ودرېږئ؟ ستاسو حکومت، ستاسو حکومتي مشنري، ستاسو دا اختیار، ستاسو دا واک څه فایده نه دی؟ د دې څه فایده ده چې تاسو د ولس تحفظ نشئ کولی، تاسو د ظالم مقابله نشئ کولی؟ مقابله خو لویه خبره، تاسو ظالم ته ظالم نشئ ویلی. څه الزام مې په موږ لګو وی چې د NP حکومتو نه په دې صوبه کې دهشتګردي وه، دا به وی که نه؟ د NP حکومتو نو حالات خراب وو، د دهشتګردي د NP په حکومت کې راغلی وه که نه دهشتګردي د NP د حکومت نه مخکې وه؟ دا سواد د NP په حکومت کې قبضه شوی که زما د حکومت نه مخکې قبضه شوی؟ د سواد دا تاڼې او د پولیس سټیشن او عدالتونه زمونږ وخت کې بند وو که زمونږ نه مخکې بند شوي؟ د باجوړ نارواله وزیرستان پورې دا وینه تویدل دا زمونږ په حکومت کې شروع شوې وه او که دا د مشرف په وخت کې شروع شوې وه؟ دا د MMA په وخت کې شروع شوې وه؟ موږ له خو خراب حالات راکړل، خو او یو فرق په دې کې په موږ کې شته، دهشتګردي نه موږ راوړې وه، نن زموږ په وجه وه، خو زما قام تکلیف کې و، زما په وطن اور بلیده، نو زما پارټۍ کې خو دومره ایمان و، زما مشرانو کې دومره ایمان و چې ظالم ته ظالم هم ووایه او د ظالم مخې ته م ودرېدل، دې د ایمان تیر کې او دا دې وکړي. دی ورسره همدردي لري، دی ورسره رابطې کوي. دا څنګه وزیر اعلی دی چې په خپل کور کې په خپل ډېر اسماعیل خان کې د حکومت عملداري نشته؟ د دې مقابله به دې تش په برید او په زلفو باندې کوي؟ د دې مقابله خو تش په دې نه کېږي. او بیا هغه خلک
چې چاوي مذاکرات کو واپس راولو ابادوه نن داغي نه تپوس کوما چې څومره لوی ظلم وکړ څومره غلطه فیصله وکړه یو ظلم بیا پښتانه ورته ورواچول او بیا ستاسو خو به یاد شي ځکه چې توره ستاسو وه ما ته یاد شي د پی ټی آی د حکومت د واکدارانو خدا کردار دی چې د یرې اواز نه خیږي اواز او د خپلو مشرانو کردار را یاد کې زما یاد شي چې کله دهشتګرد د سوات نه بونیر ته راوړېدلو نو زما خپل پلار رحمان الله حاجي صاحب د دې ځای نه لخر کړی و بونیر ته تلي مخامخ ولاړو عوامي نیشنل پارټي ولاړه وه سره جنډه ولاړه وه د سرې جنډې مشر ولاړو د سرې جنډې کارکون ولاړو د سرې جنډې وزیر اعلی ولاړو د سرې جنډې حکومت ولاړو او چې خلک بې کوره شو نو موږ داسې بې یاره مددګاره نو پرېښې تاسو ورته دلته د خپلو حجرو د خپلو لوڼو دروازې کولاو کړې وې او څلور شپږ میاشتې کې هغه خلک باعزته موږ واپس بوتلل او هغه متاثره علاقې بیا آبادې کړې هغه نوار سکولونه بیا جوړ کړل هغه د سکولونو بندې دروازې بیا کولاو کړې هغه خلکو ورته د سکول دروازې بندې کړې وې موږ ورته د کیټل کالج او د یونیورسټیو دروازې کولاو کړې دا فرقي بیا د خپلې صوبې ته وګورئ دلته هغه ګټه چې کوم زموږ مشر او پاټۍ کړې وه 8 ترمیم نن صوبه حکومت غافله پروت دی دا صوبه د خپل حق نه محرومه ده د حکومت ترجیحات بل څه دي یعنی په کورم باندې اور بلېده انتهایی خراب حالات زما وزیر اعلی له دغه وخت کورن ته تل پکار و که نه اسلام آباد ته تل پکار او چې اسلام آباد ته لاړې دړه سره نو بیا ټینګ شه که نه بیا کم از کم خپل ملګري خو په میدان مه پرېږده که نه هغه هم په 2 کشتو کې خپېښي دي په 2 کشتو کې سور دی هغه د ورځې د عمران خان په کشته کې سوري او د شپې بیا د حافظ صاحب په کشته کې سوري کله وایي د فوج کردار په سیاست کې ختمو چې د فوج سیاست په کردار ختموي په سیاست کې کردار ډېره ښه خبره ده چې څوک هم په پاکستان کې په سیاست کې د ادارو مداخلت ختمي زه ورته د عوامي نیشنل پارټۍ له طرفه کله آفر ورکوم که څوک په صداقت دا کار کوي که بل څوک د سره ملګرتیا کوي او که نه کوي سره جنډه له سره ملګري ده موږ د سره ملګرتیا کوو خو دا کومه خبره شوه چې یو خوا وایي چې په سیاست کې د فوج کردار ختمو او بل خوا بیا د فوج د جرنیلانو سره جرګې کې او مینتونه ورته کوي دا کومه خبره شوه چې یو خوا ته وایي چې په سیاست کې به د فوج مداخلت نی او بل خوا وایي چې سیاسي خلکو سره خبره اتره نه کومه که خبره اتره کوم نو تش فوج سره به کوم یو خوا وایي absolutely not او بل خوا وایي ټرمپ را روان دی او ټرمپ به اوس خان آزادی نو ما دې په دې پوه کې چې وروره په دې خبره پوه نه شوم چې دا دواړه کاره به څنګه کېږي ځکه تاسو خو دا هم وایئ چې موږ هم د امریکې د غلامۍ نه خلاصو نو مطلب اول به ټرمپ ماما راپاسي او هغه به عمران خان صاحب را خلاصوي او بیا به عمران خان صاحب چې را خلاص شي نو هغه به موږ د امریکې د غلامۍ نه ازادوي واه 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 ګوره
टोल नुकसान द पुख्तनों की गियो शुगर द दे तजुर्बो द दे फैसलो च सुमर नुकसान द पुख्तनख्वा द पुख्तनो शो पटोल पाकिस्तान के दादा बलचा ने शबे उगोरे दे हालात तनन कम कम बजाड़म आप इख्तियारात तो तमाम के तमाम ले रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज को जो तवज्जो देनी चाहिए वो तवज्जो आप यूनिवर्सिटीज को नहीं दे रहे। उसके नतीजे में बच्चों की फीस जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, यूनिवर्सिटी की जरूरियात नहीं पूरी हो रही, बल्कि एएनपी यूनिवर्सिटियां बना रही थी, यूनिवर्सिटियों के लिए हम असासे बना रहे थे, वो असासे हम अपनी जात के लिए नहीं बना रहे थे, अपने मुस्तकबिल के लिए बना रहे थे, अपने बच्चों के लिए बना रहे थे, तालीम के हवाले से बना रहे थे। हम यूनिवर्सिटीज के लिए असासे बना रहे थे। ये जो हुकूमत है ये यूनिवर्सिटीज और तालीमी इदारे के असासों को बेच रही है। पेशावर यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट ने, मर्दान यूनिवर्सिटी, अब्दुल खान यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट ने फैसला किया है कि हम 1 इंच जमीन भी सरकार को नहीं देंगे। मैं सिंडिकेट के तमाम मेंबरान को खैराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। यह फैसला उन्होंने यूनिवर्सिटी के हवाले से बिल्कुल सही फैसला किया है। अब हुकूमत की तरफ से उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो इस फैसले को बदले, और सूबाई हुकूमत को मैं एक वाज़ेह तौर पे पैगाम देना चाहता हूं कि कुर्सी की लड़ाई का हमें शौक नहीं है, लेकिन अपने बच्चों और आने वाली नस्लों के लिए अगर आपको शौक है हमसे लड़ने का तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इन कॉलेजेस के लिए, इन यूनिवर्सिटीज के लिए, इन स्कूल्स के लिए, एजुकेशन के लिए, सेहत के लिए, पुख्तनख्वा के लिए अगर आप लड़ना चाहते हैं तो अवामी नेशनल पार्टी आपसे लड़ने के लिए तैयार है। मशरानो मरगरो स्तासो याद छी कल वजह सवाबे तरातलम हुकूमत के ओतासो मखबले मुतालिबे खोदले नमा बताओ स्तवीची इस फिक्र मकवे जका चे जमा जेब ना जीबुना मां बरदवे चे जमा जीबुना डकती न कमीगी ओस दी हुकूमत दा हुई कना वेलिशी तनख्वागानी निशी वर्कोले मंसूबी निशी मुकम्मल कोले बल्दियाती मेंबरान द फंड न महरूम दी जमुंग मंसूबी निमगड़ी प्रतिदी टेकादारानो सरनंदा अमल रवान दी करप्शन खत्म नो चे टेका आली नोम ते कमीशन वाली औ चे ब्या बिल पास कई नो ब्या ते कमीशन वाली कई यकीन हमने की दने नवाब ज्यादा ना था पोसो के नौकरे लगे आदि खर्चीगी पर ट्रांसफर पोस्टिंग माने पैसे अगश्ती लिखीगी बदबे मुंग तवे प्रोपेगेंडा मुंग पसर कोला तपोसे मुंग न कोज खोतो समय मा चियो लस्काल शिवरी से हुकूमत खत्म शवे दे कमा के तैयारी से तैयार मा राजे पयो कतार के मुद्रे गम परवेश खटिक ते मुद्री की महमूद खान मुद्रे आधा घंटा पूरा मुद्रे चे पता हो लगी चे तैयार तक चाकेदा दादा पीटीआई दरूनम तपोस कौम चे जमान अपस दे एनपी नपस दसरे झंडे नपस स्तासो चे कम वोट वर्क दल तपदी सूबा के नुद्रे कसान दागे वोट पर नतीजा के कुर्से तौर से दल अवल सोकलार कुर्से था माड़ा स्तासो पर मजबूत असर कैसर सोर दिया अवल लाड़ परवेश खटक द्वेम दल ची पीटीआई वाला वोट वर्क नो कुर्से तो सोकलाड़ महमूद खान द्रेम दल ची वोट वर्क नो सोक कुर्से तो लाड़
نو پی ټی آی ولا تاسو کوم چې یاره په دې درې وړو کې تاسو خپل کم یو دی یوم نه دی دا تاسو چرګې وې ساتلې تاسو وې خواږې وې ګاونډي کرا چولا چې سخت رااله هغه دوهم دا کار وکړو چې بیا سخت راشي دا دریم هم دغه کار کوي خو بیا به دا ووایم چې نقصان د پښتونخوا د پښتنو شو که چا هغې له ووټ ورکړی دی خامخا همدرد شته ورکړی شته ووټ به هم خلکو ورکړي خو تش رب په مهرباني نه کړی عبدالرب هم په مهرباني کړی نو که چا ووټ ورکړی دی هغې دپاره او که چا ولا بیلات په ګټه کې بدل کړی دی هغې ته هم دا وایم چې سم کول غرض هم دا و چې د دې کام خیرخوا دي درمند دي په دې وطن مین دي هغه بار کې چې څوک د نن صوبې حق واړي او د صوبې حق ګټي هغه بار کې چې څوک د پښتنو نوم ګټي هغه بار کې چې څوک په 15 کاله کې بچو له 10 یونیورسټۍ جوړوي هغه بار کې چې څوک په ارباو کرباو روپۍ د اسلام آباد د خزانو نه روړي او په پښتنو باندې لګوي هغه بار کې چې څوک د امن خبره کوي هغه بار کې نو ټیک شو اسمبلی نمبر کړو حکومت نمبر کړو خو که ستاسو دا خیالي چې دغه زمونږ کمزوري دي او دغه زمونږ مجبوري دي نو دغه نه زمونږ مجبوري ده او نه کمزوري ده دا مې مجبوري ده دا مې کمزوري ده دا قام دا وطن دا خوره دا مې اصلي او بنیادي ذمواري ده دړه سره زما دا بالکل عادت نه دی زه د سیاسي مخالفینو طور سره بالکل نه یادوم زه د باچا خان بابا او د خان لالا په کور کې پیدا شویم زما دا پرورش نه دی نو نن تاسو سره حسین شاه خان زما په خیال اخر کې چې خبره وکړه چې تاسو ته کومې تنظیمي ذمهوارۍ حواله شوي دي هغې کې چې کوم ستاسو ستړې خواري رابطې اول خو زه نن ډېر خوشحاله شوم مونږ یو جمهوري پارټي یو زمونږ فیصلې ټول عمر په یو جمهوري انداز او په جمهوري طریقه کېږي خو زه نن ډېر خوشحاله شوم چې د هغه جمهوري عمل نه پس څومره هم زما ملګري وو که یو خو او که بل خو الحمدلله نن ټول په یو کور کې د یو جنډې د لاندې ډېره شکریا د ټولو ملګرو ادا کوم د هغې لپاره او بل اوس خو تقریبا دا یو میاشت د کلیزې په حواله پروګرامونه دي په مختلفو علاقو کې تقسیم کار شوی دی 3-4 کمیټې جوړې شوي دي اول خو د باچا خان بابا او د ولی خان بابا په حواله یو ډېر اهم او ضروري نشست په اسلام آباد کې به کېږي او د پاکستان لیډران به موږ راغواړو هلته به د باچا خان او د ولی خان بابا خبره کوو په 8 او په 9 نو زه خصوصي دعوت د 8 او د 9 د اسلام آباد د کنونشن سنټر د هغې غونډې لپاره د ثوابې هر سپینګیري ته هر رور ته هر کشر او هر بچي ته خصوصي دعوت در کوم چې ضرور به راځئ چې په هغه ورځ په شریکه موږ د آخراتي فیصلې پیش کړو انشاءالله او بیا د هغې نه پس چې څومره هم تاسو دلته ستړی کوئ خواري کوئ مرکز ته ضرورتي صوبې ته ضرورتي هغې به حاضري هغې په سر ذمهوارۍ ډېرې زیاتې دي که فرض کا د هغې ذمهوارو په وجه باندې هغې پوره وخت نشي ورکولی نو انشاءالله په ثوابې کې چې تاسو څومره هم ستړی کوئ او ضرورت محسوس کوئ او چېرته ضرورت وي چې تاسو په مردان مالا په شریک آواز را کوئ زه به مردان له وروسته ور وکوم او ثوابې له به زه اول وخت ورکوم انشاءالله مشرانو ملګرو اخري 2 منټه پاتې شو یاد ساتئ او دا خبره زه سپینګیرو ته نه کوم
ځکه چې سپین ږیري د دې حالاتو نه واقف دي او د دې د هر څه نه تېر شوي دي. دا خبره زه ځوانانو ته کوم، ظلمو ته کوم، کشرانو ته کوم، یاد ساتئ، یاد سازش او دروغ دا یو ځل دوه ګټه مومي خو هر وخت نه مومي. د څه وخت لپاره دروغو، سازشونو، فتنو مونږ ډېر لوی مشکلاتو سره مخامخ کړو. خدای یاد ساتئ چې هره توره تیاره مستقل نشي پاتې کېدی. دا تیارې به هم ختمیږي، رڼا به لګي. هغه رڼا کې به په یو نوي ماحول د هغې حالاتو مناسبت سره خپل ستړی او خپل تیاری کول غواړي. خدای یاد ساتئ ولس سره خپل تړون برقرار وساتئ. ولس سره خپل تړون کمزوري مه کړئ. د پښتنو د درد د تکلیف احساس چې مونږ کې وي او هېر نه کړو. د پښتنو نمایندګي چې مونږ پرېږدو. د پښتون وکالت که بل څوک کوي او که نه کوي، د پښتنو او د پښتونخوا وکالت به تاسو کوئ، زه به هم کوم، سره جنډه به یې کوي انشاءالله. دا د هر څه نه ضروري خبره ده. زه یو ځل بیا ستاسو ډېره ډېره زیاته شکریه ادا کوم او په ډېر کامیابه کلي زمانې د ثوابې تنظیمي ملګرو له، پارټۍ له، مشرانو له، کشرانو له، زلمو له، بچو له ډېره ډېره مهرباني او ډېره مبارکي. خوشحاله آباد او ودان اوسئ.